حکومت چې دی د خلکو کاروبارونه چې دي دی ختم کړل په ملک کې لاکډاون لګولی دی کله چې د کار وخت شي نو په هغه ټایم باندې د لاکډاون چې دی دا ولګوي بل دا د اختر ورځې چې دي دا را روانې دي دې سیزن ته خلک انتظار کوي دلته د لاکډاون چې دی دا لګولی دی چې د دې پیده سره تیل چې دی خو ته الریډي ګران کړي دي نو چې ګران کړي دي د لاکډاون پیده سره تاسو چې کم بچت جوړوئ هغه بچت خو په دې نه جوړېږي او بچت تاسو سره جوړوئ عوامو له خو تاسو ریلیف چې دی نه ورکوئ بل لا کاروبارونه چې دی هغه تاسو د خلکو ختم کړل د دې نه مخکې دی وینا کړې وه چې په هر ملک کې کم کاروباري خلک دي کم 100 ارب ډالر چې د ملک نه وتلي دي نه کسان ته وینا کړې چې دلته راشئ دلته کاروبار شروع کړئ دلته کې چې دی تاسو هم په دې کې منافع کولی شئ نو دلته کې چې کم کسان دي د هغو کاروبارونه خو تاسو الټه خراب کړل ځکه سیزن ناروان دی او په دې سیزن کې به د هغو کاروبارونه چې دي دا به نور خراب شي او نور چې کم کسان دي هغه به هم د دې ملک نه وځي ځکه د هغو کاروبارونه چې دي تاسو خراب کړل بل لا د مالدار لپاره یو شانتي قانون دی د غریب لپاره چې دی بل شانتي قانون دی دغه ځکه یو یوټیوبر دی د شپې په 1 بجه باندې ویډیو کړو په فیصل آباد کې چې په سونو گاډي یو ځای ته ولاړو هلته کې د ګانو پروګرام لکه میوزیک پروګرام نو هغې د دنیا خلک ناسو یو غټ ځای او د هغې ریکارډینګ کړی نو دنیا ګاډي چې دي دا ورته هم ولاړ د شپې په 1 بجه باندې چې د هغه کولاو دی او هغه په کوم دغه خبره کړې وه چې د غریب سړي دپاره چې دی لاکډاون دی او د دې دپاره لاکډاون چې دی دا نشته ځکه چې لایټونه هم هلته کې لګېدل او ګاډي چې دي هغه هم په هغې کې استعمال شو د هغو لپاره نشته او دلته کې غریب دکاندار چې دی هغه د دې د وجې نه دکان چې دی هغه نشي کولی په 8 بجې په ځینې علاقو کې په ځینې علاقو کې په 9 بجې باندې چې دی دکانونه چې دي دا بند شي او ځینې دکاندارانو کارونه چې دي هغه د دغه وخت نه وروسته چې دی دا شروع کېږي او حکومت چې دی په دې عوامو باندې دغه لاکډاون لګولی دی تاسو سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ چې د دې لاکډاون نه حکومت ته پیده څه ده لکه د دې لاکډاون نه چې د پیدا ورته څه ده که د خلکو کاروبارونه چې دي دا ختموي او کوم چې د حکومت کسان اوري نو هغو له پکار دي چې دا لاکډاون چې دی دا ختم کړي او د دې خلاف عوامو له چې دی هم اواز اوچتوي د پکار دي زیاتر کاروباري خلک چې دی هغه د دې د لاسه ختم شو کاروبارونه چې دي هغه ختم شو نو اواز موږ له اوچتېده هم پکار دي خو تاسو سره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ